کې به څه وي خفه کېږو به نه په کور کې چې راوځي په کور کې دننه چې وینو په واړه وی څخه جامې به چولي او چې کله بار راوځي دغه په واړه ځان به داسې برابر کې قسم په رب مې دې ووایي ته چې دا د جنت خوره را روانه ده په خبره باندې ورسه او دا ښایسته مخ به څه وي تور به وي په ځان باندې به څه مږلي دا سپینې خټې دا کریمان به مږلي چې ما ته خلکه مړه ګناه ته ګناه څوک څه وایي په خبره باندې ورسېدې ګناه ته ګناه مونږ نه وایو خیر د خفه کېږئ مو بازارونه ترې ډک شو لارې کوڅې ډکې شوې رکشې ترې ډکې شولې یونیورسټۍ ترې ډک شو کالجونه ترې ډک شو او انشاءالله اوس سکولونو کې مو سره یو ځای کوي خیر دې خفه کېږو به نو قسم دې د فحاشۍ د عریانۍ حد چې دی دا اختمام ته رسېدلی دی دا دنیا ورانېدو ته نږدې ده ځکه چې بس هېڅ پته چې کله به درس کوي وی بیا وی کله کرونا راله کله وی زلزلې رالی کله وایو مونږه وایو دا خبره کو چې ګلی را روانه ده د ګلی په ځای څه را روان دي بره نه غټ غټ کاڼي را روان دي او بیا وایو توپانونه را روان دي کله وایو باران سیلاب راغی او قسمه قسم خلک یې رانه ویړو وړي به نه قسم دی دا خو د خدای لا ډېر غټ صبر دی چې مونږ ته لا سوی نه دا مونږ ته سوی نه دا وجه سره هر سړی دې سوچ وکړي چې یاره نن کم ما ته وختي یو کس راغی ما ته وایي ویاره مفتي صاحب ویاره قسمه قسم ګناهونه په دې ذهنو کې روان دي بس ما الله دې رحم وکړي موږ خو څه نشو ویل او د الله تعالی نه به خیر غواړو خو ورونو کوشش وکئ د یو خور په بدل کې د انسان د پلار نه به هم تپوس کېږي د رور نه به هم تپوس کېږي او مقصد دا دی چې کم بچی دی د هغه نه به هم تپوس کېږي په یو جینۍ کې به د چا نه تپوس کېږي د خاوند نه به هم تپوس کېږي د پلار نه به هم تپوس کېږي د رور نه به هم تپوس کېږي او مقصد دا دی او د تر نه دا 5 قسمه خلک چې دی د دوی نه به تپوس د یو جینۍ په باره کې کېږي نن تاسو وګورئ یونیورسټو کالجونو ته چې را روانې دي په کم انداز را روانې دي قسم په رب مې دې ووایي دا تندي ښکاري صرف ماسکونه یې لګولي دي او مخونه یې هم ټول ښکاري چې موږ ته خلک تماشه کوي قسم په رب مې دنیا له خدای له ورانۍ نه او ګناه ته ګناه مونږ ځکه نه وایو مړی به زما لور دې په کالج کې سبق وښه چې ما له ډګري راوړي ما له د کمپیوټر ډګري راوړي ما له د انګلیش ډګري راوړي ما له د اردو ډګري راوړي هېڅ مسله نشته خیر دی کو عزت لاړ شي خو څه مسله نشته رونو قسم دې په دې کې به زما ستا نه تپوس به کېږي او په دې باندې به ما ورته الله جهنم ته ورچوي درته زه حقیقت خبره کوم ورچوي به ما ځکه چې تا ګناه ته ګناه نه ځکه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې ګناه ته ګناه نه وایي نبي علیه السلام مبارک فرمایي وړی ګناه ته ګناه نه وایي د دې ګناه په بدل کې به رب العالمین دې او یا کاله جهنم کې سوځوي الله نن خو موږ وایو دا ګناه نه ده څوک موبایل ګوري که ګانې بجانې ګوري او یا مقصد دا د پردو زنانو ته ګوري دې ته ګناه نه وایي